السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ټول ملګري په خیر خیریت دی. د اردو کلاسز هغه مونږ شروع کړي. نن به مونږ د سین شروع کوو په کټ پین باندې، کټ مارکر، ساده پین، ډالر SP10. توجه سره څومره توجه وشي دومره به کار زده کول موږ ته اسان شي. سین خاندان لیکو. سین الف. ډېر کسان اکثر لیکي دي چې 1 2 3 بالکل ساده غاښونه 3. دا هم صحیح ده، لیکن د اردو په اصولو کې چې کوم طریقه کار ده، خط مستعلیق، په هغې کې به اولنی نور وړوکی راشي، دا خط ته وړوکی وي. دویم به د دې نه لږ لاندې چوټ آمد. بیا به د دې سره مونږ با الف وزو. سین مد یا با الف. لنډ هم راتلی شي، لږ اوږد هم راتلی شي. خط فارسي په شان داسې راښکولی هم شي. نو د دې ځای نه په دې خوا با الف کېده. دغه سین ورسره ولګي، دا به شي شاباش. اوس سین الف په سین الف پسې موږ لیکو سین با. سین با همدغه شان دي څنګه چې په اوله کې دي. چې به راشي بیا به چوټ آمد، مد سره به لږ یو داسې نښه به وکړو. په دې له پاسه باندې به مونږ با تا سا دا ټکي به راوړو. یو کراس یو سیده، دا سین با. سب هم ده او شب هم ده. دا سین تا
سا نو شان دي سین جیم دقه سیم سین دی څنګه چې موږ اول لیکلی یو بیا مد سره جیم نوک په صرف نه کېږي ساده به راځي بیا کوشش وکړو چې جیم سر او پیټ برابر وي په دې ځای نه به موږ ګولایي به سټارټ کړو په درمیان لیکلو بالکل که موږ حساب واخلو نو دا بالکل داسې په درمیان باندې دی او دا داسې साढ़े तीन खत जैसे रहा बिल्कुल सेंटर बंद डॉट वाले नूर सीन यो शांति है अक्सरियत मलगरी से कुछ दा غاښونه چې دي کوم نور چې موږ دوه ایستي درېیم په دې مد کې راځي نو هغوی داسې وکړي چې یو وکړي دلته بیا بل وکړي بیا درېیم چې درېیم وکړي او بیا داسې کړي نو دلته کې دا درې غاښونه د سین پوره شو او دلته کې موږ جیم ولیکو نو دا یو نوک په دې کې سیوا راغی نوک سیوا څنګه راغی سین جیم صحیح طریقه کار چې دی هغه دا دی دا سین جیم نه دی دا که موږ پوره کړو دلته نو دا چې اوس موږ تخته نو دا یو نوک پکې ایکسټرا راغلی نو دې صحیح لفظ چې جوړېږي هغه به د دې نه جوړېږي یا سیخ شو یا شیخ شو دا ایکسټرا ځای دې له موږ د یا شکل ورکړو نو یو نوک اکثریت ماشومان چې دي په سکول کې سټوډنټان نو هغوی دغه غلطي کوي چې هغوی د دریو په ځای باندې هغوی چې موږ دلته درې نوکه پوره کړو حالانکې د هغو په ذهن کې دا چې موږ درې نوک پوره کړو او دا جیم ته موږ مد راکوز کړو نو د هغو نه دا یو نوک سیوا کېږي نو کوشش به دا کوو چې په سین جیم کې سد شو یا سد شو نو په دې کې به خیال دا کوم چې دوه به نو کې درېیم به د مد شکل اختیارو دا به بیا هله ټیک وي اوس لیکو سین دال دا سین جیم سین ها سین ها اوس سین دال पहला नोक شو पहला नोक बिल्कुल बारी आधा कट या जिन कट मत شو اوس په سره با الف پسې ولیکو با دال دا شو سین دال شدن بل سین دال کم کشش سین چې پراخکو د سین په دې کې اکثریت کسان دا غلطي کوي کوم سټوډنټ چې دا صحیح اکثر نه راځي د هغې وجه دا کېدای شي زیاتره چې هغو دا سین دال دلته کې
دا د یو بل نه اونچ نیچ راولي. نو په دې کې د پوینټ خبره دا ده چې هغه سین دال چې موږ اکثر لیکو نو هغوی داسې راولي، نو دا دال چې دی دا داسې بر راولي، یا ګولایي ته یا ښکته راشي، یا چې لیکي سین خپله ولیکي دا داسې کړي دال ته ښکته راشي. نو دلته کې ګولایي اوچ نیچ راځي. نو دا چې دی په دې کې دا احتیاط کول پکار دی چې دا دواړه د دال نه مخکې او د کاف نه مخکې، دال او د کاف نه مخکې چې هر یو ټکی راځي د هغې دا ګولایي دا به د کاف او د دال نه ښکته او بره به نه وي، بلکل یو شانتې به راویستل پکار وي. اوس سین دال سین را، سین را په دوه طریقو باندې لیکلی کېږي. نو اول به موږ دغه شان ولیکو څنګه چې موږ عام سین لیکل شي، یو نور بیا مد مد شو. دا مد به اوس موږ دغه شان دي بلکل سلایډ کې بلکل باریک شو. دا سین را شوه. سین را شرح سر او بل مدونه مد په دغه طریقه چھوٹا مد بیا د هغې نه لږ غټ مد بیا سلایډ را. په اردو کې چونکې دا لاین چې زموږ سره دي دا د ساده پین لپاره دي. تاسو به زه څومره څه طریقه کار دي هغه به زه تاسو ته ښیم. په اردو کې صرف د لاین نه ښکته چې دي هغه سلایډ را او د میم کم دوم لکۍ چې دا لاندې دا به د لاین نه ښکته ځي، دا دوه ټکي، نور به د لاین نه ښکته چې دی هغه نه ځي. صحیح دی. سین اوس زموږ اکثریت ملګري چې یا سټوډنټ شو هغوی چې لیکي هغه یو دوه او بیا داسې دي. نو دلته کې دا طریقه چې ده هغه صحیح نه ده، ځکه که موږ وایو چې سین را نو دا سین را نه دی، په دې کې دا یو اکسټرا زیږی راغی، یو نو په دې کې سیوا راغی، نو دا چې دی دا بیا غلط تخکېږي. دا سین را نه دی، دا به موږ حساب یا به سیر کو یا به شیر کو، ځکه دا اکسټرا ډاټو نقطې غواړي ځای پکې سیوا شو. نو دا سین را ټیک نه دی. سین کې همیشه دوه غاښونه راځي، دریم د هغې مد راځي. سین را سین سین او سین 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 په دوو طریقو باندې لیکلی کېږي. دا زه تاسو ته هغه طریقې باندې درښیم چې تاسو ته پکې اساني یو نو بیا دویم بیا دریم بیا دوم سین سین دو خط الف بس سین گولایي سس یا سش یا شش جو بھی ہو څنګه چې ستاسو خوښه وي نقطې ورته کوئ نه کوئ. دویم طریقه کار داسې څنګه چې موږ اولنی سین لیکو.
دا دوه طریقې دي. یو بیا د کشش سر راځي نو دې کې نوک احتیاط چې دی هغه د هغې په څوک خیال نه کوي، احتیاط نه لري. نو په دې کې ډېر خیال ساتل لازمي چې سین غاښونه د دریو نه سیوا نه شي. سین سین یا سین صاد. پهلا نوک بیا مد بیا چوڑا. څنګه چې موږ با ته ادا کړو هغه شان به د پین په سر باندې به د صاد سر جوړ کړو. نو بیا به فقط الف بیا سین صاد عشان په کشش کې مو دا سين طا. كلامك حط هذا قطي بسي هذا شيء ده كورة بلدكي طا. بیا الف پتوا کې به دا مون لازمي د دې خیال ساتو. اکثر زموږ سټوډنټ چې دي هغه دا الف چې دی دا د توا دې سر له راولي، دا توا داسې راایستې دي ته. دا غلط دی. دا الف لاندې باډۍ سره نه ټچ کېږي. دا الف د بهرني کوم چې کراس لاین راغلی په دې سره ټچ کېږي. کوم ځای چې موږ د توا سټارټ الو نو په دې کې احتیاط دا ده. سین عین بلا نوک یا مد بیا عین. دا یو قد بشي دی بجانب شي واغشت سين عين. ماشي بیا د عین ستر طریقه بیا یو پیره وګورئ. ډېره اسانه طریقه ده. په دې کې چې کله د سین مد وشي که نه دا په دې کې به دا موږ دا داسې داسې لږ ډبل پاتې شي، دلته داسې نری راشي. نو عین دا ستر داسې راځي دا شان څنګه چې د مرغۍ دا خوله دا نه دا یو قد ما داسې لاول کېښودی او یو قد داسې دلته دا داسې راوړي. د عین نوک چې دی دا ستر دا داسې تیری او شاته داسې ګول راغلی. دقه طریقه کار دی. عین سین فا نوک مد. اوس په دې کې فا چې موږ په اوله کې لیکو نو د هغې سر به بند راځي لکه څنګه چې دا دی.
سر به داسې بند دلته کې فا په اول نمبر نه په دویم نمبر ده د دې سر به کولاو راځي داسې سپیس به پکې او دې ځایونه به بیا با ها په دې کې اوس فرق اوس دویم نمبر ته شو نو دلته کې د دې سر سره د لاندې باډي چې ده هغه جفته ده نو دلته کې چې کله یوازې لیکو نو د دې سر او د لاندې باډي په منځ کې به یو قد فاصله دلته دا به یو قد فاصله دا به موږ سره ولي ولګه دا باید چې دا 5 خطي 1 2 3 4 او دا 5 ټوټل نو ډېره ښکلې اسانه طریقه ده لږ پریکټس پکار دی انشاءالله ډېره فایده کېږي او چاته چې په کوم لفظ کې په کوم حرف کې مرکبات دي یا مفردات دي هغې کې څه مسلې نو د هغو دپاره به جدا ویډیو جوړومه په دې کې څه ګران نشته اردو رایټینګ اسان دی لږ توجه پکار ده بغیر توجه نه بغیر ټایم ورکول نه هېڅ څیز زده کول چې بیا هغه بیا لږ مشکل وي سین سین دلته کې بالکل عام ساده سین کار کنم سین قاف قاف بیا جیم ګولایي جیم ګولایي سین قاف که یو سړی چې زه په مد سره هم لیکم نو هم ټیک دی لیکن په دې کې چې مزه دا وکړه دا ښکلی ښکاري د خط خوبصورتۍ ته به هم ګورو یا سین کاف فلانو خط یا با الف نوب مد با الف دا با الف شو څنګه چې دا دی دلته کې به اوس کاف بش بالکل نری به کېږي څنګه چې موږ په 70 زاویه باندې قلم نیولی په دې کې داسې په خپل لږ ډبل راشي بیا به داسې په سایډ باندې اوس سین کاف به دې نه څنګه جوړېږي نو موږ سین اول نوک وکړو بیا مد وکړو بیا با الف وکړو اوس د دې الف سره به موږ با ټچ کړو دا سین کاف شو بالکل اسانه طریقه ده چاته څه مسئله نو په کمنټ کې وایي انشاءالله په هغې باندې بیا موږ ستاسو دپاره نور ویډیوګانې جوړو ډېره ښکلې اسانه طریقه سین کاف سین لام फैलानो यानी पहला दंदाना दूसरा दंदाना मद मद बा अलिफ पई लेकिन द अलिफ दबर असर लग ओडी के ये कलान दिबा कलान गुलो राजी या जिन गुलो सीन लाम सीन मीम पहला नोक या पहला नोक मद मीम जो रज्जात आसान तरीक़ा दा गोरे तवज्जो सरा दा यो कदम मुकम्मल नोक रस रख पूरा
اوس په اخوا به میم څنګه جوړو یو خو ګورئ ماته طریقه دا ده چې کوم خط چې ما راښودو د دې دا لپاسنۍ د لپاسني دا یو سر د لاندني دا یو سر کوم چې یو بل ته مخامخ دي دا دواړه به د خپل د برنۍ سر به موږ پاتې کوو مطلب زما د پن کوم قلم چې زما په لاس کې دی د دې لپاسنۍ نوک په زه برنۍ نوک نه وړم د دې دا نوک په زه دې له راوړم کوم ځای کې چې ما نښه کړې ده نو دا به داسې راشي بالکل په دې نه میم جوړ شو بالکل اسان دغه شان بس دلته میم ډېره اسانه سمپل طریقه ده چاته پکې څه مشکلات وي نو مشکل ټکي دپاره تاسو په کمنټس کې چې دی هغه د هر کم حرف چې تاسو ته مشکل د هغې کمنټ کوئ انشاءالله تاسو ته په هغې باندې ویډیو میلاویږي سین نون ایک دو اور تین دا درې غاښونه سین شو څه مې ویلي چې سین غاښونه به همیشه درې پوره کوو نو دلته کې دا سین نون سین واو داسې ساده هم لیکلی شي ایک دو تین او سین لیکلی شي ایک اولانوک مد سین واو دا مینت غږ ولیکم بیا ډېره ښکلې اسانه طریقه ده سین و سین ها دا درې واړه نو ځکه چې دې نه پس پخپله د ها دپاره مد استعمالیږي دا به بالکل ساده شي او دلته به مد وکړو دا ها شو سین ها دویم کشش والا وایسره ده سپیده سپیده سین ها یو شو اوس سین دلته کې اکثر مطلب لیکي حمزه لیکي نو د هغې دلته کې چې دی دلته تام لیکلی شي دا هم ده تام ده او حمزه هم لیکلی شي په واو باندې راشي او په یا باندې یو حمزه داسې راځي داسې او یو داسې راځي کوم چې دلته کې سین یا فلانو مد التا مد یا ډېره ښکلې اسانه طریقه ده دلته کې موږ سین یا لیکو د دې ښکلې طریقه دا ده که نه چې مونږ یو نوک وکړو بیا مونږ مد وکړو دا مد دی که نه
نو دې سره دغه شانې مد دا مد دی داسې مد به موږ الټه وکړو چې داسې مد ګوره دلته کې دا مد ما دې سره یو ځای کړو دا به خپله یا جوړېږي دا مد او دلته الټا مد دلته جیم ګولایي دې سره سین یا جوړ شو او سین بړیا دې کې بالکل اولنې څنګه چې موږ په سین کې نوک کوو دغه شانې نوک او بیا ورسره دویم داسې هم چې موږ با ته نښه کوله او دریم به په دې باندې کېږي بیا موټه دلته په سایډ دی کې سینیا یا شینیا دا زموږ سره د اردو د سین خاندان کار چې دی هغه مکمل شو ډېر په بهترین طریقه باندې چا ته څه مشکلات دي په دې کې نو هغه بیا ویلی شي انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به کوم کسان ته چې څه مسله وي هغه به کمنټ به ګورو او د هغو کوم حرفونه چې غلط دي واتساپ نمبر به ځان سره دغه کوي که په هغې باندې یو سړی رالیږلی شي خپل هوم ورک د هغو هوم ورک به انشاءالله باقاعده چک کېږي 034986671137 دا واتساپ نمبر دی په دې باندې چې دی هغه تاسو کمنټ کولی شئ جزاک الله ویډیو نه څه فایده اخیستی شوي ویډیو مو خوښه شوي چینل ورسره سبسکرایب کړئ انشاءالله ستاسو دپاره به نوې ویډیوګانې جوړو او انشاءالله ډېره فایده به پکې